سوال کولو باندې احادیث مبارکه کې ډېر سخته پابندي راغلې. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان سوال وکړو دا به د قیامت په ورځ داسې روچتېږي چې په مخ په او په بدن به یې غوښه نه وي تشړ کې وروچي. او په یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ نه یوه ورځ خمسه وغورځېده دا چې کوم اوس په پې نه وایي دا دې وغورځه لون چې کله لون دې وغورځېده نو بیا رکوع شولو په خپلې راوسته چا دې پوښتنه وکړله چې آیا بل چا ته به دې ویلی چې نه چې دا مې ځکه نه ویل چې دا په سوال کې رونه شي او سوال کول حرام دی ممنوع ده بیا د خپل ذاتي مسایلو دپاره سوال کول. څه مخکې مو دا زه په یو ځای کې هم هلته یو کس راغی څه موده وشوله زه یو ځای کې وم هلته یو کس راغی خو ما سوال یې کولو خو عادتي و غالبا داسې بې پېژنه هم بعضې خلک چې کوم سایکل باندې ګرځي چې لږ پوړ غوندې مو ته یوه ورځ ویل ما د چې په سوشل میډیا ویله ویډیو وکړو او چینچي یا موټر ویله چې مړه په چینچي کې څه کېږي او په موټر کې څه کېږي چې باقي خوشحال نشي ګټلی و چې ټولې دنیا کې ګټي ته پکې نشي ګټلی چې نه مړه بس هغه ایسې کا او چې خالص کور به لرون خو لړا یا بل شي چې هغه باندې تو کور به حلال نه ځای پکې ګټي نو ویلې چې زه خو چا نه سوال نه کوم چې مولا پیسې روکو سوال یې ته کوم به خالي خپل اندانه روکي بچو زه څه وکړم زه دومره سخت خفه شوم مور ته وویل نو چې نو ته شکل داسې جوړ کړی چې سوال کوونکی دی چې نو ما خو دا نه دي ویلي چاته چې زه سوال کوم بیا مې ته یوه ورځ پوښتنه کوله مو چې څومره پیسې به چې 5,000 روپیه تقریبا ورځ جوړېږي ما عزتمندو عرض مې دا خبرې مقصد مې دا دی چې په معاشره کې چې څومره سوالګري دي هغه که ښځې دي او که وړکي دي او که سړي دي چې کم انسان ډېر هغه 1 روپۍ چې ورنه کړي یقین وکړه چې کوم خلک هغه محتاج دي هغه یې تونه قرض غواړي خو سوال یې ته نه کوي کوم خلک چې هغه مجبور دي هغه تو ته سوال نه کوي تو ته قرض اخلي خو سوال یې ته نه کوي دا رقم که تاسو وګورئ نن د مونږ په معاشره کې په پرسکر جمرود بازار کې هغې وګورئ دنیا خلک سوال کوي ماشومان ښځې نر تقریبا 400-500 هغه چې خبره نشي کنه چې ته ورکوې